आयातुल किताबि वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह रअद शुरू करू नो रअद नूम दी सूरत तके खोदे शो ज़का चे बदे की द रअद ज़िक्र रागले। रअद याग परिश्ता दा कमा चे प बारानूनु बाने मुकर्रर शवे दा या दा रअद दा आग परिश्ते आगे आवाज दा वही او دا مدنی دے نو دا ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رست نازل شوے دے سادے ٹور کے مدنی دے نو مدنی صورت دے او دے کے ببازی تشریعی احکام بہومی خدا دی مدنی صورتونو چې کم جو فضا ده نو د هغې په دای کې د مکي صورتونو په شانتې د دې فضا ښکاره کېږي. مکي دی که نه دا ما اوس ځکه تاسو ته تپوس وکړم دلته مدني ورته لیکلی ځکه چې د موضوعات ما ته معلوم دي خو مکي دي نو دا مکي صورت دی دلته دا لیکلی شوی غلط دی او وجه امدادا چې د دې مضمون باندې اوس موږ نظر اچو نو لویه مسله پرې کې د توحید دا او دویمه لویه مسله د صداقت القرآن او صداقت الرسول دا او دې سره سره اثبات د قیامت هم په مختلفو طریقو په مختلفو اسالیبو باندې کوي او دا موضوعات په مکی صورتونو کې بیانېږي ځکه چې د مکې معظمې دور اگر دعوت دور او په دغه زمانه کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په لاس کې څه نه وو بلکې پیغمبر خدا او د هغه ملګري ډېر یو چند شمېر کسان وو په دغه لوی ښار د مکه کې او په دغه اطرافو په علاقه کې او حکمرانی په هغه زمانه کې د جاهلیت حکمرانی وه او د بت پرستۍ حکمرانی وه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې چې بیا اندازې مهربان او زیات مهربان دی. الف لام میم را. الله واقف دی په معنا دی حروف باندې. دا حروف مقطعات قرآنیه دی او د قبیلی د متشابهات نه دي. د دې په حقيقي معنا باندې سوا د الله بل څوک نه پوهیږي. اگر چې بعض صحابو مفسرینو ترجمه کړې ده چې د الف معنا انا او د لام معنا الله نو معنا انا الله شو او میم او ری ور سره کېده نو بیا معنا دا ده چې انا الله ارى هو اعلم زه الله ما او زه پوهیږم او زه وینم نو اراده مخفف دی د ارانه. بهرحال دا مختلف توجیهات خلق کوي. خدا دا هغه صورت په سر کې دا راوړي چې کفارو ته د هغې جوابي او کفارو ته چیلنجي. کافران وایي چې دا قرآن د الله کتاب نه دا د محمد صلی الله علیه وسلم تصنیف دی. دا د ځان اساس کړی دی. دا د چا نه اورېدلی دی هغه نه یې وایي او بیا موږ ته دی موږ ته سناوی او موږ ته بیا اورئ. دا قسم خبرې به ډېرې زیاتې په مکه کې کېدلې. نو معنا دا شو چې الف لام را الف لام میم را د دې ټکو نه ساز دی دا قرآن مجید. دا ستاسو د ژبو د ژبې ټکي دي.
کدا قرآن یو انسان سادولی شي او داسې انسان سادولی شي چې هغه عمر کې مدرسې ته نه دی تللی استاد ته د تلمذ او د شاګردۍ ګوډه نه ده ماته کړې هغه خط کتابت او قرائت نه دی کړی او هغه داسې کتاب پیش کولی شي نو تاسو کې لوی فصحابو لګا دي او لوی لوی بلاګان درکې دي او که په هغې باندې یوازې ستاسو کار نه کېږي نو دا پیریان هم ځان سره ملګري کوي او په هغې هم که کار نه کېږي دا مصنوعي او جعلي غوندې خدایان هم چې داس کړي دا ټول ځان سره یو ځای کوي او ځای راځئ بیا د دې قرآن غوندې کتاب پیش کوي نشئ کولی نو بیا د دې قرآن مجید د لسو آیاتونو مقابله وکړئ د هغې هم نشئ کولی د یو کوي بلکې د یو مختصر صورت د قرآن مقابله وکړئ الی یومنا پورې اچھا نه ده کړې نو بیا انشاءالله څوک وکړي تلک آیات الکتاب دا کم چې را روان دي دي سورې رعد کې دا آیاتونه د کتاب دي والذی انزل الیک اگا چې تا ته نازل شوی دی من ربک د جانب د رب ستانه الحق عمدا حق دی دا حق کتاب دی دا قرآن مجید دا اللہ تعالی یو حق کتاب دی او دے ہدایت ام حق طرف تا ورکی کمی خبری چی حق دی اگر ټولو ته دے دعوت ورکی نو بیا دا خلق دا خبری ولی کئی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق په دنیا کی یقین نه کوي ایمان نه راوړي بے ایمانان دي ذکر قرآن عظیم الشان کتاب مبارکی دا قسم ته خبرې کوي الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون دا دلیل دی په توحید د الله او په یووالي د الله باندې الله الذي الله غزاد ته رفع السماوات بغیر عمد چې پورته کړی دي اسمانونو لرا پورته احساس کړی دي پورته اوچت کړی دي بغیر عمد بغیر دستنونا ترونها چې تاسو ورته ګورئ د دې یوه معنا دا ده چې الله دومره لوی اسمانونه ساز کړي دي او تاسو ورته نظر چې واړوئ نو بغیر دستنونه ولاړ دي یو معنا یې دا ده دویمه معنا دا ده پورته کړی دی الله اسمانونو لره بغیر عمدین ترونها دا ترونها دا عمدین صفت شو چې وینئ تاسو لره د اسمان لره بغیر د ستنو نه داسې ستنې چا په نظر باندې راځي یعنی اسمان ته خو د الله د قدرت ستنې لګېدلې دي خو داسې ستنې ورته نشته چې زما او ستا په نظر باندې راشي نور د الله د قدرت په ستنو خو اسمان ولاړ دی د دواړه ترجمه مفسرین کوي ثم استوى على العرش بیا غلبه حاصل کړه په عرش باندې دا موږ بار بار وایو چې استوا على العرش ثابت ده دی باندې ایمان او یقین وکړي او کیفیت مجهول له څنګه ناس دي پته نه لګي موږ ته ما یلیق بشانه سجد الله د شان سلایق ناس تر واغ سے بناس دے او سوال کول د دې بدعت دی او عرش د الله په مخلوق کې ټولو نه زیات غټ مخلوق عرش دی بس په دې وو زمکو او اسمانونو ټولو باندې مشتمل دی او وسخر الشمس والقمر او دارنګي تابع کړی دا الله کره شمس او کره قمر کل هر یو د دینا یجری لاجل مسمى
روان دي اغه نیټه مقرره تا معلومه تا چې الله په علم کې معلومه ده چې نور به د کمې پورې خپل چکر وایي او سپومۍ به د کمې پورې چکر وایي او کله به دوی بندیږي یدبر الامر الله تدبیر کوي د کار د عالم الامر یعنی امر العالم الله تدبیر کوي د کارونو د مخلوقات د کارونو د تمام عوالمو یفصل الآیات تفصیل سے بیانی آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون لعلکم کې دې شي چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ تاسو دا ذهن ساشي چې واقعي الله سره به ملاقاتي او د الله سره به حساب کتاب به موږ سره کوي بل دلیل وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا الله غزاد دے چې خورا کړي د ازمکه لرا د ازمکه خورا کړي اوس عام موجوده علم چې دی ساينس هغه ثابته کړي دا چې ازمکه کره ده او قران دلته مد الارض وایي چې ازمکه مون خورا کړي ده لکه پوزه او یا یو بل قالین ته خوره دا سه الله خوره کړی دا نو د خورولو نه خو سطحیت معلومیږي سطح ده نو د هغې ما مخکې خبره کړې وه چې ځمکه کره ده موږ د دې خبرې خلاف نه کوو دا د بداحت نه خلاف دی خو دا دومره لویه کره ده چې په دې لویه کره کې ډېر لوی سطحې پکې دي لوی سطح دا اگر تا دا دې ځان څنګه ښکاري ته نری سوکه ده او دا چې ورشه د غره پر سر کې دونه لوی ځای نه لوی ځای نه لکه نه غټ ځای نه وجعل فيها رواسي ګرځولي دی الله په دې ځمکه کې کلک غرونه ځمکه وا ټال کو فرشتو ته الله ویل شو مخلوق په پیدا کړي نظر په واچوي سیر یو کوي سیاحت یو کوي فرشتي چرالي ویل الله دا خو یو شی اساس کړي خو چا د اوسېدو قابل نه دی هغه داسې سکیږي الله رب العزت په کلک غرونه وال دا ځمکې میخونه دي به پرشتو ته ځای بیا چکر لګوي چې پرشتي اوس ویل ټیک شو او دا بل خبره چې میخونه په یو شی وې نو حرکت نشي کولی او دا دی موجوده ساينس دا ثابته کړې ده چې ځمکه تاویږي ګرځي نو د هغې معنا دا ده چې دا ځمکه دا کروي شکل دی او دا حرکت هم کوي خو دا دومره غټه چې دې دا اندازه سړی نشي ویلی او کوم ځای کې چې قرآن کې راځي چې لئلا تمید بکم دا غرونه مې پر ځمکه دې دپاره وویل چې په تاسو باندې اون چورلي نو حرکت غیر طبعیه دی حرکت طبعی د ځمکې تاویدل دي او غیر طبعی دا دی چې داسې حرکت شروع کړي چې بیا چا اوسېدلو قابل نه وانهارا او پیدا کړي الله په ځمکه کې نهرونو لرا یعنی دا تاسو را سیندونه نه دا د سواد سیند دی او دا د دیر سیند دی او دا پکې ابا سیند دی دا سیندونه تی مراد دی ومن کل الثمرات او دارنګي پیدا کړي الله په ځمکه کې هر قسم پیداوار او میوه جعل فيها زوجين اثنين پیدا کړي الله په دې کې جوړې دوا یغش الليل النهار پټي الله شپې لره په ورځ باندې او ورځ له پټي په شپه باندې نو چې کله الله تعالی شپې له په ورځ پټي ورځ غټيږي او کله چې ورځ الله د شپې نه راتاوي نو بیا شپه غټيږي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې مذکور کې لوی نخې دي د پاره دا قوم چې هغه فکر او سوچ کوي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دام دا اللہ تعالیٰ په توحید باندې دلیل شروع دی. وفی الارض قطعنا، پزمکا کې قطعی دی، حصے دی پر ازمکا کې متجاورات یو بل سره پولی لگی دی گاونډیانی دي. نو ته ورته ګوره، نو دا په منځ کې را کیره راښکلې شوې ده، دا ځمکه خوږه ده، مزیدار فصل کوي، دا بله ترخه ده، جبه ده، خوره ده، فصل نه کوي. او باغونه دي من اعناب، د انګورو نه، او وزرع فصلونه دي، ونخیل کجوري دي، سنوان وغیر سنوان. سنوان معنا دا ده چې په یو جړله باندې دو بوټي ولاړ دي، درې ولاړ دي، څلور ولاړ دي، چې د یوې جړلې نه د یو نه زیاته اونه اوچته شوه، نو دې ته غیر سنوان وایي. د یوې نه زیاته اوچته شوه، دې ته سنوان وایي. او که نه په یوه جړله باندې یوه ونه بره ولاړه وه، نو هغې ته غیر سنوان وایي. دې وجې نه تره ته سنو ابي ویلې کېږي. ستا چې تره نو هغې ته ستا د پلار سنو وایي، لکه ګویا کې یو بوټي نه دا دواړه راختلي دي، د یوې جړله باندې دا دواړه ولاړ دي. یسقا بماء واحد، اوبه کولی شي په یو اوبو باندې، اوبه یوه ده، ځمکه یوه ده. ونفضل بعضها على بعض فی الکل، وروالی ورکړی موږ بعضو میوو لره، بعضو میوو باغونو لره په بعضو باندې په میوو کې. اکل په معنا د میوو باندې دی، ځکه چې دا د عقل نه دی خوړلی کېږي او میوې هم خوړلی کېږي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقینا په دې کې لوی لوی نښې دي دپاره د قوم، داسې قوم یعقلون چې پوهېږي د عقل نه کار لي. وإن تعجب فعجب قولهما. وإن تعجب، کچری ناشنائی کته تعجب کې، وإن تعجب اے پیغمبر کته تعجب کې دوی خبرو ته، نو فعجب قولهم، د دې قول رښتیا ناشنا دی، ناشنا خبرې کوي. اگر ناشنا خبرې دادي، اذا كنا ترابا، آیا هغه وخت کې چې شو موږ خاورې، انا لفی خلق جدید، نو موږ به بیا موجودیږو په یو نوي ژوند کې، بیا به دوباره را ژوندي کېږو. دا قسم عجیب او غریبې خبرې کوي او په دې سوچ نه کوي چې کوم رب د دې خاورې نه مخکې پیدا کړی، اتا د دې دوباره نشي پیدا کولی. اولئک الذین کفروا بربهم، دا کسان هغه دي کفروا بربهم چې انکار کړی په خپل رب باندې. اولئک الاغلال فی اعناقهم، دا کسان توقونه په سټونو دي کوي. اغلال د غل جمع ده، غل توق ته وایي. دا داسې یو شی دی چې لاسونه او دا خپې دا ټول ولې سټ ته وتړي، دې ته غل وایي. واولئک اصحاب النار، دا کسان مرګري د اور دي، هم فیها خالدون، ای بدوی په دې اور کې همیشه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المصلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يستعجلونك بالسيئة، فتلوار غواړي ستانه بد حالت لره. ته چې وایې چې د پیغمبر ما قرآن د خدای کتاب دی، منگ دے نمانو، نو توی عذاب براشی، نو کل براول زرائی والا پتلوار غواړي ستانا بد حالت لرا، یعنی عذابونو لرا،
قبل الحسنت مخکې د حالتنا حالانکه دا دونه کم عقل دي چې وقت خلت من قبلهم المصلات تیر شوي دي مخکې د دوی نه نمونې د عذابونو مصلات نمونې د عذابونو دا مخکې تیر شوي دي د قوم عاد ته ګوره ثمود ته ګوره قوم لوط ته ګوره قوم شعیب ته ګوره او قوم نوح علیہ السلام ته ګوره ټولو ته ګوره دا هغه نمونې مخې ته پرتې دي نو مصلات جبر مصلتون ده دا علامې ته وایي نښې ته وایي نو دا نښې او علامې او نمونې دا مخکې نه پرتې دي لکه مش نمونه خروار چې مونږ وایو وان ربک لذو مغفرت یقینا رب ستا خاوند بخشش لوی دی په للناس د خلقو دپاره لا ظلمهم سره د ظلم د دې خلقو نه یعنی دا خلق ظلم کوي او د هغې باوجود الله تعالی ورته معافی کوي چې کله د هغې نه توبه وباسي وان ربک لشدید العقاب او یقینا رب ستا سخت عذاب ورکوونکی دی ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه وایا کسان چې کافران دي ولې نازلېږي په پیغمبر باندې او معجزه من ربهم د جانب د پروردګار ددنه معجزې خو بې شماره راغلي دي بې شماره لکه شق القمر اوس معجزه د همدې قرآن کې را روانه ده دا هم شوې ده شق القمر دا معجزه هم شوې چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ملګرو سره دی او په شړه کې دي او خلک تږی دی اوبه نشته او نبی علیہ السلام ویل لږې اوبه په یو وړوکي یو لوښ کې راوړئ اوبه را چا را پیدا کړی نبی کریم پکې دا لاس کېښود داسې او د نبی علیہ السلام د بخاري حدیث دی د دې ګوتو مبارکو د منځ نه د اوبو د پوارې په شان رابېدلې معجزې خو بې شماره پیش کړي دي او د ټولو نه لویه معجزه قرآن شریف دی خدا هغه متعنتین دي وی خوی بده او بانی بسیار منی نن ولا بانی سازی من چې کوم غواړه ولی ناراضي چې دا د عربو ځمکه دی غرون خلاص شي بده کې اونیرو چلول شي ستادي او خزانه ستادي اجرای او ستادي باغونه تبم تخره مونږ بونتي ما د پرس پارځه کې ماده ګوري ذکوای ويقول الذين كفروا واي كافرون لولا انزل عليه آية وللنازل پر پیغمبر هغه معجزه چې مونږه غواړو من ربه جانب ربنا انما انت منذر خامخات يرون کې خلق تا خپل حیثیت او خایا خپل ډیوټي ورته او خایا دا الله طرف پیغمبر مو يرون کې نه منون کلا زما لاس کې دا نشته چې معجزه راولم یا معجزه نه راولم دا زما د رب په اختیار کې او کله چې غواړي زما په لاس په تاسو تخکاري ولکل قوم هادا او د هر قوم د پاره الله تعالی یو هادي را لګلې دی یو راهنما را لګلې دی یا دا قوم کې الله پیغمبر راولېږي یا حق پرس عالمان الله تعالی راولېږي او خلق ته درست لارو خي الله يعلم ما تحمل كل انثى الله پويږي پاږي چې باري زنانا چې په خپل خېټه کې څه شی باري الله تعالی پاږي باندې واقف دی چې دا کما باردار کیږي او د دې پر رحم کې په خېټه کې د تکاونی داګه بچی کیږي په دې ټول باندې الله تعالی واقف دی چې آیا دا بنی کی کبد بئی دا بتاب الخلقت یو کنا کسل خلقت بئی دا بدرنگ او جسامت پر لحاظ سر بسنگ وی وما تغیز الارحام او پویگی اللہ پاگی چکمی رحیمونا دا کموک دا رحیمونو دا کمولو مانا دادا چه دا گا بچه سقط نمگڑے راوزی او نیمګړی را پیدا شي او بس یو قطرې او دمات او ما تزدادون معنا دا هغه بچی چې هغه تکمیل ته ورسیږي دا کې زیادت راشي او په خپل نیټه باندې پیدا شي
او دای معنا دا وما تغیز الارحام اگه چې کمی رحمونه د مودونه چې د نهو میاشتونه مخکې پیدا شي او ما تزداد او په هغې م الله پوهېږي چې دا رحمونه ټیم زیاتی یعنی د نهو میاشتو په ځای په 10 میاشتې پس 12 میاشتې پس امام مالک امام مدینی په باره کې دا خبره مشهوره ده چې درې دي که څلور کاله د خپلې مور په خېټه کې او د هغې نه وروسته الله تعالی پیدا کړو داسې لوی سړی احساس وکل شیء عنده بمقدار هر یو څیز په نزد الله په اندازه باندې دی څومره اشیا چې ته پیژنې دا ټول د الله په نزد باندې په اندازه باندې دي یعنی معنا دا ده دا د الله په تله تله لیکيږي نو هغه مرکیږي چې کله الله څونه غواړي عالم الغیب والشهاده پوه دی په پټو ښکارو باندې الکبیر شانه لوی دی شان ده المتعالی علی عباده او پورته دی په خپلو بندګانو باندې سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار دیکھیں اشارہ کئی احاطے دا علم دا اللہ تا چې دا اللہ علم پر مخلوق بانی محیط دے کہ یو سڑے خبر پٹھائی اوم دا خلقو نے پٹھائی دا اللہ نے نشی پٹھولے کہ یو سڑے خبر پا زور کئی اوم اللہ یوری او که سړی په تورې تیارو د شپې کې ننوځي او پټ پټ مناجات ته الله سره کوي نو اوم پې الله پوهه دی وسارب بالنهار او که یو سړی په سپین پړک ورځ کې په خپله لار باندې روان دی په خپل عمل کې روان دی نو الله ته معلوم دی ځکه وایي سواء منکم برابر ده ستاسو نه من هغه څوک اثر القول چې پټوي وینا لرا ومن هغه څوک جهر به چې په ډاګه کوي دی وینا لرا ومن هو مستخف باللیل هغه څوک چې پټون کې پټېدون کې دی په توره شپه کې او هغه هم الله ته معلوم دی چې وسارب بالنهار تلون کې دی په خپل لار کې په سپینه ورځ کې د شپې په اوقاتو کې د الله نه څوک پټېدی شي او نه د ورځې نه پټېدی شي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم له معقبات د دې انسان د پاره پرشتي دي یو بل پسې را رواني معقبات معنا دادا چې یو بل پسې راځي ډیوټۍ بدلیږي لکه د سهار مانځه ته چې کومې پرشتې رالې د شپې پرشتې ساري د سهار مانځه ته او نوې پرشتې راشي د سهار مانځه له نو په دې مانځه کې دواړه پرشتې یو ځای شي دواړه نو چې مونځ وشي د شپې چې چا ډیوټي واغه وخیږي او کم چې ورځې له راغلی وي د هغې ډیوټي شروع شي نو بیا د مازدیګر او د ماښام په وخت کې بیا دغسې ډیوټي بدلیږي نو معقبات معنا دغه حفظه الله تعالی رالیږي د انسان د حفاظت لپاره من بین یدیه دا د انسان نه مخکې روان وي ومن خلفه او انسان نه شاته رواني څه کوي یحفظونه من امر الله دا ساتي دی لرا د دې حکم الله کړی فرشتې ته ویلي دي چې بنده حفاظت پته کې دا بله چې کله تقدیر الهي راشي نو دا فرشتې په څه مشغوله شي او ډډې ته شي او دته تا ته هغه مصیبت ورسېږي ان الله لا یغیر ما بقوم دې ترجمه مې ورته مخکې را تېر شوم مې ورته کړې ده نن بیا یې واورئ بیا به واورئ تاسو خلکو نه د امیان غوندې خلک چې دا سیاسیان او تقریر شروع کړي نو دا به تاسو ته ووایي چې تاسو خپل تقدیر په خپله نه بدل کړی نو الله تعالی د هغې خلکو تقدیر نه بدلوي ای خدای په خېټه مور
دا ترجمه وتا ته چې کم چا کړي کاغه مولا کړي په قرآن نه پوهیږي کا لیډر کړي نام په قرآن نه پوهیږي ترجمه دا تاسو ته خو کېدای ان الله بشک الله چې دی لا یغیرو نه بدلی ما هغه حالت لرا هغه حالت د نیکی لرا بقوم چې په یو قوم باندې کړی دی د نیکی یو حالت په یو قوم راوستی دی ښه مالداران دي او ښه دینداران دي او لګیا دي مزې کوي حتی یغیروا ما بانفسهم حتی چې دوی بدل کی ما هغه حالت لرا چې د دوی پر نفسونو باندې دی یعنی معنا دا ده د نیکی او د صلوح د ایمان او د اسلام نه کفر او شرک ته لاړ شي او د نیکو نه معصیات او ګناهونو ته لاړ شي نو الله رب العزت دغه ګناهونو او د شرک او د کفر په سزا کې خپل نعمت ته نه بیوالي دا معنا ده تاسو چې خپل تقدیر په خپل نه بدل کړي نو الله یې دل نه بدل دا معنا ماته نه معلومه که تاسو چرچا استاد کړی تاسو ته معلومه وإذا أراد الله بقوم کله چې اراده وکړي الله په یو قوم باندې سوء اند بدای یو قوم ته بدحالي ورکوي ولګه تند بیماری مشکلات او ابتلاګانی فلا مرد له نشتا هیڅوک واپس کوونکی دی چې خدای ناروغه کړي خدای به دې ښه کوي خدای غریب وي نو خدای به دې مالداري بل څوک مخلوق کې نشته چې ستانه بیماری والی ستانه تکلیف والی وما لهم من دونه من وال نشته دی خلقو پارا سوا د الله نه من والن داوا من والن دا اصل کې من داوالی نشته ستاسو لپاره څوک ولی یعنی مددگار او کارساز والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال دا بل دلیل لی په توحید باندې هو الذي الله غذات یریکم خی چې خی تاسو ته البرکات برېخ لرا تا درز در لرا برق هغه بجلی اسمانی بجلی تاسو ته خی خوفا وطمعا په داسې حالت کې چې یریږئ تاسو تندرونو نه او وطمعا په داسې حالت کې چې تمه ساتئ د مهربانۍ د الله اند باران وینشئ السحاب الثقال پیدا کوي الله وریځو درنو لرا درنې ورځې په اوبو باندې درنې وي دا الله پیدا کوي تو ورته ګوره ناز او دلته اسمان کې ورځ را پیدا شي ويسبح الرعد بحمده پاکی بیانی فرشتہ پیوستار سنا دا اللہ سرا نو رعد دا اللہ تسبیح و پاکی بیانی او دا اللہ رب العزت دا حمد و سنا سر پیوستا والملائکة من خیفته او دا رنگی بیانی اللہ پاک تسبیح وی دا اللہ پر پرشتی من خیفته دا یری دا اللہ نا رعد دا اللہ دا حمد سرا مشغول دے تسبیح وائی و تنزیح وائی اول ملائکت پرشتیم وی او دا ټول دا اللہ دا یری نوائی لگیا دی او یرسل الصواعقا را لگی اللہ تندرون لرا سوائق جمر سائقتن دا او سائقہ تندر توائی تندر اور دے یو دا اور دے یو دا بو دے ادو بو کی طرح دا غرن خلق ساس کے ہوئی ویسیب بها من یشا رسیدی تندرون لرا چاہتا چی دا اللہ خوخشی وهم یجادلون فی اللہ
او حال دې چې دوی جګړې کوي په دین د الله او په توحید د الله کې وهو شدید المحال او الله سخت قوت او طاقت والا دی محال په معنی د قوت باندې دی الله سخت قوت او طاقت لرونکی ذات دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ و فرمایله چې کله په اسمان کې دا رعد او برق شروع شي او ګړز ګړز شروع شي او پړک پړک شروع شي نو او دا دعا چا ویلا سبحان من يسبح بحمده سبحان من يسبح بحمده والملائكة من خيبته والملائكة من خيبته دا دعا چې چویلا ابو هريره رضی الله عنه صحابي رسول دے کثیر الروایت صحابي دے وای دا دعا چې چا مویلا او دته تندر ورسیدا او د دیت پما شو وایږي پرې باندې دا دعا به ما تر سوې دی کتاب کې تفسیر کړته به او خم کامله او یو ځل نبی علیہ السلام حدیث کې راځي یو مرګری ته ویلي یو مشرکو او ډیر لوی بدمعشو هغه ته نبی علیہ السلام دې مرګری ته الله شو هغه ته ما طرفه دعوت ورکړه چې پیغمبري د خو دې غواړي دلته راشه هغه لاړ چې هغه هلته لاړو هغه مرګره صحابي لاړو هغه سړی ته دعوت ورکړ چې نبی علیہ السلام تا غواړي نو هغه ورته وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ما غواړي دا خبر ټیک ده چې نبی علیہ السلام ما غواړي خدا راته وایي چې دغه پیغمبر خدای چې دی نو آیا دا د سرونه ساز شوی که سپینو نه ساز شوی که تانبې نه ساز شوی دی څه شي نه ساز شوی اگر راغی نبی علیہ السلام ته ویلي چې صاحب زه ورله ماما وله دعوت ورکړه هغه ماته دا جواب راکړه هغه ویل بیا ورشه دعوت وله ورکړه بیا لاړ دعوت یې وله ورکړو نو په دویم ځل یا په دریم ځل باندې چې پیغمبر خدا ولیږه او اوله دعوت ورکوي دې وخت کې د پرې سر باندې اوریځ را پیدا شو ګړ ګړ شروع شو او د ګړ سره به تندر را پرېوته او د هغه دا کوپړی دا ځای و او دا کوپړی ته وغورځوله قرآن هغې ته اشاره کوي چې فیصیب بها من یشاء رسی دا تندر اللہ پاک اگا چاہتا چی دا اللہ خوخشی وهم یجادلون پی اللہ او دا خلق دا اللہ سرا جگڑے کئی دا اللہ دا بندگانو سا دا اللہ دا توحید و وجود پا بارکی چی آیا دا دا اسفر نساز دے او کر سرو نساز دے او کر سپر نساز دے حالانکہ اللہ دیر سخت قوت والا دے بس تندر راگے او دا کوپڑی دیوالو زولا لہو دعوت الحق دا اللہ دا پارا را بلنا حق دا دلتا قرآن کریم تاستے و خبر کئی وی دعوت دو قسم دے یو دعوت حق دے او یو دعوت باطل دے پیغمبران علیہم السلام چی کم دعوت پیش کئی نیکان صالحان چی پیش کئی علماء حقانی ربانی چی کم دعوت پیش کئی دا دعوت حق دے او شیطان او شیطان پیروکار چې کم دعوت پیش کئی اگر دعوت باطل دے نو دعوت تقسیم کئی قرآن دو قسم تا لہو دعوت الحق دا اللہ دا پارا را بلنا حق دا والذین یدعون من دونه آکسان چرا بلی سوا دا اللہ نا والذین یدعون کسان یدعون من دونه چرابلی دوی سوا دا اللہ نا لا یستجیبون لهم بشیء
دوی جواب او اجابت نشي کولی د خپلو عابدین دپاره په حس باندې دوی چې لات او منات او عزا ډلې ته چغې وهي نو هغې ورسره هېڅ جواب نشي ورکولی هېڅ پیدا نشي ورکولی هېڅ ضرر ترې نشي دپه کولی ها الا کباسط کفیه الی الماء مگر په شان د هغه سړي چې دا خپل دواړه ورغوي کفیه چې دا دواړه ورغوي داسې خواره کي الی الماء اوبو ته اوبه لاندې په جوور ځای کې دي او ده ورته دا لاسونه داسې کړل چې اوبو زما خولې له راشئ او دا آواز ورته ولې کوي لیبلغ فاهو چې دا اوبه د خولې ته راورسېږي او وما هو ببالغ حال دا دی دی به تږی مي خو د اوبه د خولې ته نه رارسي ولې اوبه یو جماعت دی بیروحه شی دی اوبه نه د خبره اوري او نه د په دعوت باندې پوهېږي دقسې مشرکه مثال د هغې جماعت اوبو دی چې دی نه د پیغمبر خبره اوري نه د حق پرست خبره اوري او نه پې پوهېږي نو دا مثال الله تعالی ورکړو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نه دا رابلنه د کافرانو مگر په تباهۍ کې ده په بربادۍ کې ده ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها خالص د الله لپاره سجدې کوي هغه چې دي په اسمانونو په ځمکو کې طوعا په داسې حالت کې طائعینا چې دی تابعداري کوونکي وکرها او دارنګي چې کوم دی کرهن په مجبورۍ سره کارهینا لکه مؤمن د الله تابعدار دی او په خوشطبعۍ سره دی او هر کله دی او کافر د الله تعالی تابعدار سازیږي او کله چې راګیر شي څنګه چې قرآن وایي وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کله چې دوی د سمندر په دې چپو کې راګیر شي نو بیا خالص الله ته چغې شروع کی او خالص الله اطاعت کوي دا کافرانو مشرکانو وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ او دارنګې سجده کوي سوري د دې خلکو په وخت د سبا کې او په وخت د بیګاونو کې دا الله دومره لوی سلطنت دی او دومره لوی زور او طاقت دی چې اسمانونه څوک چې اسمانونو کې دي څوک چې په ځمکو کې دي دا ټول د الله مطیع او تابعدار دي یا طوعا او یا کرهن او دوی څه کوي د دوی هغه سوري او سایې نه دي هغه هم الله رب العزت تابع دي ستا دا سوری دی دا د الله د امر سره دی دی خوا چې نور راوخیږي نو ستا سوری دې طرف دی یا نور راځي نو دا سوری رالنډېږي نو بیا داسې حتی سوا ته چې راشي لاندې وځي دې طرف ته دا د الله په حکم باندې سوری داسې ځي او بیا سوری داسې راځي قل تو ورته وایه من رب السماوات والارض څوک دی خالق او مالک او کارساز اسمانونو ځمکو دې ته دلایل اعترافیه وایي چې خصم او مقابل تا سره مني نو کله کله دې مني نو ووایي چې او الله لکه رابشي دا قرآن کې شلم سپاره چې کله ګوري امن خلق السماوات والارض کې بل راشي نو دلته نه وایي سر یې ښکته کړی دی ته ورته قل ته وایه الله رب د اسمانونو د ځمکو هغه الله دی قل ته ورته وایه فاتخذتم من دوني اولیاء آیا پس نیولي تاسو سوا د الله نه ځان دپاره کارسازان لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا مالکان ندي دوی د خپلو ځانونو دپاره د پیدې
ولا ضر او نه مالکان دي ځان لپاره د دفع د ضرر قل تو ورته وایا هل یستوی الاعمى والبصیر الله دا حق او د باطل او د مؤمن او د کافر مثال الله پیش کړي قل وایا هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی ړوند او لیدونکي دارنګي آیا برابر دی کافر او مؤمن دا چرته کی ام هل تستوی الظلمات والنور کنا برابر دی تیاری او رڼا مختلف تیاری دی ځکه چې کفر او منافقت مختلف لاري دي او چون کې اسلام لار واحده ده نو نور ځکه مفرد راوړو ام جعلوا لله شرکا کنه ګرځي دا مشرکان د الله لپاره شریکان داس شریکان خلقو چې هغه خلق پیدا کړي دي آیا دا مشرکان د الله سره شریکان ګوري داس شریکان چې هغه مخلوق پیدا کړي دي که خلق هی پشان د مخلوق د الله باندې شتراسی نو پتشابه الخلق مشتبه شوه دي په دې سړي باندې پیدائش علیهم په دې باندې چې آیا دا ایسا پکې الله پیدا کړی دا او دا پکې زماږه سړی پیدا کړی دا او پر راغلی دا تو ورته وایا قل وایا الله خالق کل شیء الله پیدا کوونکی دا هر چیز دی او الواحد القهار دا الله یکتا دی او القهار زور ور دی انزل من السماء ماء را کوزید اسمان نو بولرا وسالت اودیتن بقدرها نو روان شي او بیږي خړګي بقدرها خپل خپل اندازه باندې اسمان نه الله بارانو کی بیا غټي خړګي ډیری په خپل پیټ کې واري وړي خړګي لګي لګي واري څومره چې او خړګي برداشت کولی شي پاغه ځان اندازه باندې دا سیلاب دوبونهغه په خپل لپیټ کې راوالي نو دغه سي انزل من السماء ماء فسالت اودیتون پس روان شي خړګي بقدرها په خپل خپل اندازه باندې فاحتمل السيل زبدا رابيا پس پورته کی سیلاب زبدن رابیا اغا زگ لرا پورته پزان باندې کله چې سیلاب پر خړګي کې روان شي نو دا غندخړ او دا زګونه پزان باندې اوچت دا سره رواني او بچی لاندې لاندې دا باطل د حق پرې خکر ناس او دا خو یو شو دویم مثال دغه په سیلاب وبو کې او دا په اور کې دی ومما یوقدون علیه فی النار او هغه سره سپینا وسپنا چې بلول کولی شي په هغې باندې اور بلېدی شي په هغې باندې په اور کې د څه دپاره په اور کې ورچوي او په اور باندې څه دپاره خوټ کوي ابتغاء حلیتن د پاره د لټولو او د طلب کولو د کالو د زینت او متاعن یا د پاره د یا طلب کوي د پاره د لوخو د اوسفرنا قسمه قسم لوخي سازي ومما يوقدون عليه في النار او زنی دا غنا چې بلې دیشي پاګي باندې پور کې یعنی اور تا چولې کیږي ابتغاء حلیت النومتاع زبد مثله پدې باندې سورې دې زګ دې په مثل د زګ د سیلاب باندې تاو چرته چې اندر شیر تا ورشي کنه نو زرګران کالی سازي نو دومره وړغوندي کټوټي آیته بوتا وي نو پای کې دا زر واچو لاندې ورپسې اور بلیږي هغه مال دې خوټکیږي خوټکیږي لکه د بو خوټکیږي
تا چې علمي صيغه ویلا نو علمي صيغه ته علمي صيغه ولې وایي اصل کې صيغه چې کومه ده دا صياغت نه زرګرۍ ته وایي په لغت کې زر دربوته انداختن ته وایي دا وړو وړو کتابونو کې طالبان ته ویل دا مونږه او اصطلاحي معنی د صيغې ځان ده اكو هيئة حاصلة للكلمة من تقديم بعض حروفها على بعض وحركاتها وسكناتها دا ترجمه مونږه اصطلاحي او صرفي ترجمه ده نو دا زګ دا کتورلې زرګر لګي ازګ ته تاوی کی پرې دا کمانی نو قران وایي چې دارنګي د اغونه چې اور بلې دیږي شي په سرو سپینه اوس بنا چې بلول کولې شي پای باندې په اور کې د پاره د لټولو د کالو لکه د سرو د سپینو نه یا د لوخو لکه د اوسپنو نه زبدون زګ دې مثله په مثل د زګ د سیلاب باندې اوس دې ته وګوره باران وشي خړګو کې اوبه روانې شي پای باندې زګ د پاسه رواني نو ډېر کارته به حق پرس کله کله حیران شي چې دا باطل پرستی دا غلبه ویني چې دا خو د حق د پاسه روانه ده نو پریشان شي نو الله وی پریشانی کار نشته دغه اوبه قیمتي شی دی دا پر ځمکه کې پاتې شي او دغه ګندخړ او زګونه چې د اوبو په سر باندې د پاسه روانو دا لاړ شي وچ شي او خوار وار شي ورک شي اما ما ينفع الناس فيمسك في الارض فيمكث في الارض هر چې هغه شی چې خلک په پیدا دي اپس مګه کې پاتې شي د کرنګي زرګر چې سر زر خټ کوي سپین خټ کوي اوس فن خټ کوي نو زګونه خود به خود ورځي هغه نو زګ لاړ شي ورک شي او کم چې زر دې سپین یا سور او یا اوسپنه خالص اوسپنه نو اپس مکه کې پاتې شي خلک داګه نه کالی ولو ساتي كذلك يضرب الله الحق والباطل دکسی بیان الله حق او باطل لرا د اوبو د سرو د سپینو مثال د حق دی او د دغه زګونو مثال د باطل دی کم چې دی د پاسه اوس تفصیل داره فاما الزبد فيذهب جفاء هر چې زګ دی په دواړو باندې پس لاړ شي دا جفاء جفان مانا اوچ خور اور لاړ شي فتلاشا اما ما ينفع الناس او هغه سره اوسپین هغه اوسپنې چې خلک پاګې باندې پیدا دي فيمكث في الارض دا درنګ تیرې په ځمکه کې د منفعتونو د خلکو لپاره كذلك يضرب الله الامثال دغه څه بیان الله مثالونه للذين استجابوا لربهم الحسنى دای کسانو د پاره چې د خپل رب د پاره کوي نیکی استجابوا لله چې قبول کوي د الله د پاره د دې کسانو د پاره الحسنى اعلى حالت یعنی جنت والذین لم يستجيبوا له او هغه خلک چې قبول نه کوي د الله د پاره لو ان لهم ما في الارض جميعا پرس کا کجر ثابت شي در پاره په قیامت کې هغه ټول چې پزمکه کې دي جميعا ټول تاکید شو ومثله معه او دون ور سره نورم شي لبتدو به نو قربانی بکی دی لرزان اخلاص اولو د پارا اولئک لهم سوء الحساب دا کسان دی د پارا ناکار حساب کتاب دے ومأواهم جهنم زید وسدو جهنم دے وبئس المهاد ډیر بتا لاندستونه او بچونه دا جهنم اپمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق اپمن يعلم آیا غسوک چی پوئیگی چی انما پدے خبرہ چی انما انزل اليك من ربك الحق اگر چی خام نازل شوه دے پتا باندے
د جانب درفستان هغه حق دی کمن هو اعما دا پشان دا هغه سړی دی چې په سترګو باندې ړوند او نه حق پیژني او نه بد پیژني وانما يتذكر اولو الالباب خامخا پر نصیحت قبلی خاوندان د خالص عقلونو الباب د لب جمع خالص عقل دوای الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق آکسان یوفون بعهد الله چې پرواله کوي په وعدو د الله باندې ولا ينقضون الميثاق او نه ماته کله کو وعدو لرا والذين يصلون ما امر الله به او آکسان دي چې پیوس کوي هغه چې الله حکم کړي پای باندې ایو سره چې پیوست شي یعنی صله رحمي پالي ويخشون ربهم او یریږي د خپل پروردگار نه او يخافون سوء الحساب او یریږي چې کوم دې د ناکار حساب کتاب نام والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم کسان چې صبر کوي دا پارا د لټولو درځامندې دا الله واقع مصلات او درې منزل را وان پکو مما رزقناهم او خرج کوي دا باز هغه مال چې منګا ور کړې دوی ته سرن پټا وعلانیتن خکارا فرضی زکاتونه پړاګ ور کوي او نفلی عبادتونه دا پټ کوي ويدعون بالحسنه سيئه او پټي نیکي په نیکي باندې بدای لرا د سړی نیکي راځي او دا بدای په ولا پټي او ختمي اولئک لهم عقبى الدار دا کسان موصوف پر صفاتونو د دې لپاره د اخر انجام د کور د کامیاب انجام او کامیاب رستو حالت دا د خلکو لپاره دی عقبى الدار سره جنات عدن جنتون دوسی دلو دی يدخلونها دنکی بادیتا ومن او یوازی دوینا ومن صلح من آبائهما او اغاچ نیکان دی پلارانونا وازواجهم او دی بیبونا بیبیانونا وذریاتهما او دی بچو دالکانو جینکونا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب او فرشتے با راکوزیږي په دی باندې راکوزیږي په دی باندې د هر دروازې نه جنت هر دروازې نه راکوزیږي فرشتے سلام علیکم او ورته وایي چې سلام دې زموږ له طرفه تاسو باندې جنتیانو بما صبرتم پای چې تاسو په دنیا کې صبر کړو پاګه اذیتونو تکلیفونو مشکلاتو باندې فنعم عقبى الدار نو یا دغدا راضی هر دروازې نه وایبا سلام علیکم بما صبرتم او تاسو باندې سلامتی ای په سودای باندې چې تاسو صبر کړی دی فنعم عقبى الدار سبهترین انجام د کور رستنی دی والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه کسان چې ماته وعده د الله پس تک کولونه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او کټکای یا غرشتي چې حکم کړي الله پاګي چې داري په وس کړی شي ويفسدون في الارض فساد برپا کوي پزماکه کې اولئک هم اللعنه دا کسان دي لپاره لعنت ته ولهم سوء الدار او دې لپاره ناکار انجام د کور دی الله يبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله پر اخ کوي روزي چاته چې د الله رضا وشي چاته الله غواړي نو روزي ولا زیاته کی مزیدار ولا ورکی او ويقدر او کله او غواړي نو الله په روزي په اندازه کی ورفرحوا بالحیات الدنیا خوشحالی کی دوی په دې ژوند دنیا باندې ومل حیات الدنیا فی الاخرة الا متاع او حال دا دے چې د ژوند دنیا په جم د آخرت کې پاړه آخرت کې مگر چند روزه پیدا متاع دې ته ما تمتع به ساعتا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه
وای هغه کسان چې کافران دي ولې نه نازلېږي پر پیغمبر باندې آیتون یو معجزه د جانب د رب ددنه قل ته ورته وای پیغمبره ان الله ذو فضل ان الله یذل من یشاء یقینا الله گمراهی کوي پر باندې چاته چې خوښي و يهدي الیه من اناب او خون کوي الله تعالی و يهدي او خون کوي الیه ځان طرف ته من هغه چاته اناب چاغه کې رجوع الى الله وی الله ته پکې مينوي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم کسانو چې ایمان راوړی دی وتطمئن قلوبهم اطمینان حاصل کړي اړونه دي بذکر الله په یاد د الله باندې الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار یقینا په ذکر د الله باندې اطمینان او آرام راځي په زړونو کې د مؤمنانو زړونه د قرآن په لوستلو باندې باغ کیږي دا صابونی وای قرآن دا بل سمن لقلوب المؤمنین دا د مؤمنانو د پاره مرهم پټی دا ځکه وای الذين سوق دي الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل د نیکوي کوي دې لپاره سدي توبه لهما دې لپاره خوشخبری ده خوش عیشی ده هغه لویونه ده چې تیز رفتار اسوالت په سل کال کې نشي وته دا ټولې توبه معناګانی دا اصل کې توبه ده بیا ته نه توبه ساشه ګرمر کې براز ده کوي لهم وحسن مآب او ډیر خزه د واپس دی کذالک ارسلناک فی امتنا دا کسې لګل موږ تعالی په یو ډله کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوي دي مخکې دغه ډلې نه ګڼ امتونه ګڼ قومونه سره پاره لتتو علیهم دیر پاره چې اتولو لی په دی باندې الذین اغا اوحینا الیک چې موږ ته وحی کړی دا او هم یکفرون بالرحمن او حال دا دی چې دوی انکار کوي په مهربان بادشاہ باندې قلت ورته وایا هو ربی دک زما رب دی لا اله الا هو نشتره معبود بر حق کارساز روا مشکل کشا فریاد رس سوا د الله نو د علیه توکل توب د کمانا شو چې خالص په الله و توکل وکي او کدا درته مکمل او نشوا نو بیا و الیه المتاب دا برازي لا اله الا هو علیه توکل تو په دې الله می اعتماد او ځان سپارلې دي توکل ستوي جعل دا استعمال دا اسباب او اعتماد په الله باندې و الیه متابی او دی الله ته زما توبه ده دی الله ته زما رجوع ده ولو ان قرانا سيرت به الجبال کچرتوی قران چې روانې دی شوی پرې باندې غرونه یو زینبل زیتا او قطعت به الارض یا شلې دی شوی پرې قران باندې زمکا او کل ما به الموتى یا خبرې کې دی شوی پرې قران باندې د مړو سره چې تمړي څه خبره او کې را پازل او تا ته ویل چې سده رانه ته پوس کو بل لله الامر جميعا بلکې اختیارات ټول د الله سره دي اپلم یئس الذين امنوا الله یشاء الله اهدى الناس جميعا آیا نه ده علم یئس الذين امنوا آیا نه ده ماسو دغه دا چې کوم ده مایوسی آیا نه در راغلی پاکستانو کی چې ایماندار دي الله نشاء الله کله خدای خو شوه لهدى الناس جميعا ټول خلق ته به هدایت کړي وي او ټول خلق په اسلام باندې روان وي ولا يزال الذين كفروا همیشه یا کسان چې کافران دي تصيبهما رسیږي دوی ته بما صنعوا پساب داږي چې دوی ساس کړی دي قارعه یو اواز ټنګون کې یعنی تندرونه
او تحلو یا نازل شدا قارعا قریبا من دارهم نزدو کورون دویتا حتی یأتی وعد اللہ حتی جرا شواد اللہ پا قیامت والی ان اللہ لا یخلق المیعاد یقیناً اللہ خلاف نہ کئی رخ پل وعدے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یقیناً ٹوکی شوی پا پیغمبرانو پس مخکستانا اے پیغمبرا دا یوازی پتا پس ٹوکی نکی گی ستان مخ کڑیر پیغمبرانو پوری خلق ٹوکی کڑی دی حالانکہ مانی ولی شو پا املیتو للذین کفرو محلت پا ورکما کسان لچی کافران دی نو جدی بخدا سے پا بیغمی کی شو جزا خمون خو گناہ مکڑو اللہ رات سنوئی ثم اخستهم بیابون ولدی لرمنگا پکے پکانائے کا پسکو رئی سرنگیو زمنگا عذاب ورکول اپا من هو قائم على كل نفس بما کسبت آیا پس اغذات چولاروی پا ہری نو نفس باندی بما کسبت پس سبب داگی بچے اس کم کسب کئی وجعلو للہ شرکا او دا خلق گرزئی دا اللہ دا پار شریکان قلت ورتو آیا سموهم نمونے والی چطوید اللہ سے شریکان شتا نمونے والی ام تنبئونهم بما لا يعلمون فی الارض او کنا تمہارا دی خبری جواب نہ راکے نو بیا خو دی دا معنی ام تنبئون بما لا يعلمون کنا تاس خبر ورکوی پائی چه تاس پہ نہ پوئی گئی ام بظاہر من القول کنا یہی تاسو پر سرسری وانوانی از خلید سر خبری کوئی بل زوین للذین کفروا مکرهما بلکہ خیسا شوی کسان تا چکا پران دی مکرهم داگی اگا چلونا و تدبیرونا اگا ورطا دولی کارشوی دی چه دا اسلام خلاف او دا مسلمانانو خلافی کئی وصدو عن السبیل او بنشوی دی دا درست لارنا ومن یضلل اللہ فما له من هاد سوک چی گمراہ کی اللہ گلرا نشتر اگر پارئی سوک چی کم دے لار خون کے لہم عذاب فی الحیات الدنیا دیل پار عذاب دے جوند دنیا کے ولعذاب الآخرت اشق عذاب دا آخرت دیر سخت دیر دینا وما لهم من اللہ من واق نبی دید پارا دا جانب دا اللہ نا سوک سوک حفاظت کا ان کے واق دا وقا یقی وقایتن سوک ساتن کے مثل الجنت التي وعد المتقون مثال عجیبات جنت اگی مثل الجنت التي وعد المتقون حالت عجیبات جنت اگی چه وعدے کی دی پرہیزگار وعدے کی دی شر پرہیزگار سرا تجری من تحت الانہار اور ابئی کی لاندل مانو دولو اگینا چکم دے سلور نہرونا اکلهم دائما میوی دی ہمیشہ دی وقتی میوی ندی چی اوڑی کی جمی کی نہیں جمی کی اوڑی کی نہیں نا دی میوی با اوڑی کی میو جمی کی بمی وظلها دائمون باب الاکتفاء دے التا خبر دیتا پروتے وظلها دائمون او سورے دے با زمنگا تابیوی تلکا حکم الذین دا دے خیر انجام دائے کا کسانو اتقو چاگی پرہیزگاری کرے دا نوائی تلک عقب الذین اتقو دا آخر انجام دا کسان دے چی پرہیزگاری اختیار کرے دا مناسو اگا وعقو دگا وعقب الکافرین النار دا انجام محمودہ دا کسانو چی زانی دا اللہ نے ردلے دے زانی بچ کرے دے گناہوننا وعقب الکافرین النار او اخر انجام دا کافرانو جہنم دے والذین آتیناہم الکتاب کسان چی ورکڑ دے منگاہی تا کتابو یفرحون بما انزل الیک نازلی کی پائی کتاب چتا تنازل شوے دے ومن الاحزاب من ینکر بعضہو او زنی دے ڈلو مختلفنا آگا سوک دی چی پی جنی بازی دوی لرام
قل تورته وای انما امرت ان اعبد الله خامخما ته حکم شوه دی زو بندگی کوم د الله ولا اشرک به زو شریک نه پیدا کوم الله لرا الیه ادعو و الیه متاب خالص الله تا ادعو الیه ذرا بل خلق الله تا او دی الله طرف تا زید واپس ای دے معاب جائی واپسی وکذالک انزلنا حکما عربیا دکرنگ قرآن نازل کرے منگا فیصلہ کون کے پا جب عربی بانی ونتبات آواءهما کتابی شوید خواہشات و نفسانی و ددی کفارو بعدما جاءکا من العلم پس اگن چراغلی تا تر پوینا مالک من اللہ من ولی ولا واق نوائی نبیستا نوائی ما دغا چکم دے ولین تواتا وهم بعد ما جاءک من العلم مالک من اللہ نبیستا رپار جانب دا اللہ نسوک دوست ولا واق و نسوک و حفاظت کو ان کے ولقد ارسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب اللہ فرمائی چھے لے گلے و منگستان مخی پیغمبران او گرزوری دا گر پارمگی بیانے بچی دا جواب دے دا مشرکانو دا کی خبرے کہ پا نبی علیہ السلام بانی با الزام لگاو تعنہ با لگاولا کہ دے کدے واقعی پیغمبر وے او دے رسول وے نو دا طول توجہ با آخرت توا دا نہ حبیبیانی دا سنگ کری دا سی پرسکڑی دروغ وی کرا دا گئی جواب براشی چې دا پیغمبر چې سکئی دا نوی خبره نه کوي که ډیری بیبیانې د دي نو په تیر تاریخ کې پیغمبران راغلي دي د خو نه دي او د هغې د سوونو په انداز بیبیانې دي نو دا کور کول او بکور آبادول دا د تقوا او د پرهیزګارۍ سره چې کوم دی نو دا منافی نه دی ذکر داوائی ولقد ارسلنا رسول من قبل وجعلنا لهم ازواجا لگلی منگا مخستان گن پیغمبران او گرزولی منگا آگی دے پارا گنی بی بیانے و ذری او بچی وما کان رسول ان یاتی بی آیاتنا نشتا ممکن ندی او پیغمبر دا پارا چراتلو کی پیو مجزبانی الا بزن اللہ مگر پا عرض اللہ بانی لکل اجل کتاب دا هری نیټې لپاره یو لیک دی یمحو الله ما یشاء محو کوي لرې کوي الله هغه چې د الله خوښه شي ویثبتو او لیکل کوي په دې کې ویثبتو او ثابتوي دا الله پاک په دغه کتاب کې څه فکرات او آیاتونه لرې کوي محو کوي او ځینې پکې چې کوم دی ثابتوي او لیکي او عنده ام الكتاب او پنځو دا الله باندې هغه اصل د کتاب چې هغه الله سره تعلق ساتي چې هغه دا علم چې کوم الله تعالی یو بنده ته ورکوي په هغه انداز باندې نو دی وجنا یمحو الله ما یشاء ویثبت کې علما لیکي چې الله سره دو قسمه کتاب دی یو تا کتاب المحو والاثبات وای د کټ کټ کتاب لکه تاسو چې استاد تقریر لیکي نو تا ځان سره یو کاغذ راوړی دی او رب پاګی باندې لیکي لکه دیوه کې ټوله توجه استاد کې نو بیا خورستو چې کوم دی ته ټول نشي ضبط کولی نو دقسې د الله سره
کتاب المحو والاثبات دے یو رب کتاب دے چې پای کې الله لیکل فرشتو ته ولیکي اوران کوي ولیکي اوران کوي او چې دې نه چون راشي نو لوح محفوظ کې درج شي نو هغه کې بیا ذره بر فرق نه راځي بس ذره بر فرق واما نرينك بعض الذين نعيدهما واما یابا منگا اخایتا تا پیغمبران بعض الذي بعض غسیزنا نعيدهما چې منګه تاسو سره وعده کوو او نتوفینک یا به منګه تا وفات کو دي جهاني پانینا فانما عليك البلاغ پس خامخا پتا رسول ظاهر دي منل نه دي پتا وعلينا الحساب او الله په ما باندې حساب کتاب دې اولم يروا ان ګوري داخلکا ان ناتي الارض یقینا رازو منگز مگتا ننقصو من اطرافها نو کمو منگا دا اطراف دی زمکینا منگا دی زمکی تا رازو او دا دی زمکینا دا اطراف منگا چی کم دی کٹ کهو او دا منگا کمو دا گسی یعنی مانا دادا چی مجاہدین صحابہ لگیا دی جہاد کئی مختلف جہاد شروع کرے دے او دا کوپر دا زمکینا علاقے قبضہ کئی او په اسلامی زمکه کې شامل ای دائم معنا ده او دلته مفسرینو یو بل دغه کړی دا چې دا د دې یو بل معنا شته دی دا تاسو چې ما وعده وکړه روي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت الرعد او نبی علیہ السلام چې کله به आवाज د تنابر اخنا واورید نو یقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير دا ټکه مې وختي نه ویلې وهو على كل شيء قدير او بیا وی ابو هريره وكان ابو هريره يقول ابو هريره بویل من قالها چاچ دا وظیفه وکړه چې سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير دا دعا چې ګلز ګلز په وخت کې چاو ویلا او دې تندر واه نو فعلی دیته دیت په ما دې بیا دا ما اوس خبره کوله او دا اخری آیاتونه دي کنه دا لطیفه یو باریکی ده فسر بعضهم تفسیر کرے بعض اکابرینو قوله تعالی ننقصها من اطرافها کمو منگار دی زمکنا دا اطراف زمکنا یعنی ان نقصانها بموت علمائها وفقهائها واهل الخير والصلاح رازو منگتا منگ رازو زمکتا او کمو دا اطراف زمکنا یعنی علمائی وفات کو فقهائی وفات کو اهل الخير والصلاح تنب وفات کو وهذا مروی عن مجاهد دا په تابعینو کې د امام مجاهد ترجمه ده او په صحابو کې د ابن عباس نعمت ترجمان ترجمه ده او په روایت عنه وانشد بازو په یو روایت کې دام راغلی دي چې په دې کې بعضی شاعرانو دا دو شعرونه ویلي دي دا ډېر ښایسته شعرونه دي الارض تحیا اذا ما عاش عالمها
मता यमुत आलिमुन मिनहा यमुत तरफू कल अर्द तहया इज़ा मल गैस हल्ल बिहा व इन अबा आद फी अकनाफिहा तलफू। अल अर्द तहया ज़्मका ज्वंदई वी ज़्मका आबाद वी इज़ा मा आश आलिमुहा कल च दी ज़्मके द दी हिस्से आलिम ज्वंदे वी नो दा ज़्मका प दीन बानी आबाद आई दा कुरान और सुन्नत पर दरसुन बानी आबाद आई। मता यमुत आलिमुन कल च आलिम मर्शी मिन हाद दी ज़्मके ना नु यमुत तरफू दगा तरफ द ज़्मके मर्शलो कल अर्द तहया लका पशान द ज़्मके संगा कल अर्द तहया लका ज़्मके च ज्वंदई कीगी इज़ा मल गैस हल्ल बिहा कल च नाजिल शी बारान पदे बांदे लका ज़्मका ज्वंदई कीगी कल च पदे बाने बारान नाजिल शी व इन अबाउ का इनकार की बारान के दलुना नो आद फी अकनाफिहा तलफू नो वापस कीगी प अतराफ द ज़्मका के हलाकतुना अलता पसलु चीगी अलता चिकम दे मालू नर तंदी नमरी अलता वनी उचीगी हर तरफ ता हलाकत और तबाही। दा इल्म और द उलमा यो लुई सिफत उशो च दा उलमा व मुशरान दा खबर कई च द ज़्मके इन्ना मंग राजू ज़्मके ता और मंगा कमऊ द अतराफ और ज़्मके ना दीदी उलमा व फुक़हा और अहल खैर और अहल सलाह खलक वफात करू और दा बकीगी ज़िका च क़यामत बा बे पडेरो बेकार खल्क़ बानी बा रुस्त बे क़यामत कायमीगी दा अवलम यरो आया न गुरी दा खलक अन्ना नातिल अर्दा राजू मंगा ज़्मके ता ननकुसुहा मिन अतराफिहा कऊ मंगा कमऊ मंगा अतराफ और ज़्मके ना चे मुजाहिदीन लगे जिहाद कई और तो कुफार ना लाके कब्जा कई और इस्लामी हुकूमत के शामिल है या राजू मंगा ज़्मके ता कऊ मंगला अतराफ ना बेमौत उलमाइहा व फुक़हाइहा व अहलुल खैरी व सलाह वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही अल्लाह यहकुमु अल्लाह फैसले गई नश्ता हिस्सों पर पसी की दुन के फैसला दा अल्लाह जब अल्लाह पर फैसला पसीशी और अगमात की वो सरीउल हिसाब और दा अल्लाह जल हिसाब का उनके दे माता ससोजल दा खबर ओकड़ा कि अल्लाह जल हिसाब पकई नदल तबक योबल मालूमात तास्तो दरकम चदा आसार पदी के ढेर रागरी दी चद निमे उरस पा अंदाजा बानी बा अल्लाह द तमाम आलम सर हिसाब किताब यानी उरस बलामनी में त नहीं रसीदली हता च जन्नतियान ब जन्नत के कैलूला कई और बदकिस्मत खलक ब जहन्नम के कैलूला कई सार द मखी हिसाब शुरू शी और कैलूली ले बिया खलक द महशर न तले सवाल कवे अल्लाह ता चमंगा अल्लाह जन्नत तबूजे दा कैलूला बे को जन्नत की वो उस टोल खूब दर्जी करा ना कैलूला ना करा ज़का वही खज़ेरे खो लवर ता ग्रान दी खुदा फजल बानी बकी बस वक़द मकर लज़ीन मिन क़ब्लिहिम यकीनन चलून तदबीरुन नकड़वा कसानो च मखकी द कुरैशानो ना फलिल्लाहिल मक्र जमीआ पस खालिस ता अल्लाह द पार दे तदबीरुन टोल च सोक कम तदबीरुन कई दा टोल दा अल्लाह पर इल्म की और दा अल्लाह द कुदरत मखिता दा टोल पूछ दी दा बखतमीगी यालमु मा तकसिबु कुल्लु नफ्सिन पूई अल्लाह पागे बानी च कसब कई हर यौ तना सोक च सकई और पसनियत कई अल्लाह ते खबर दे वसयालमुल कुफारु लिमन उक़बदार जर्द च पोए बशी काफिरानो चर चार पार दे ख अंजाम द कोर वसयालमुल कुफारु जर्दा च पोए बशी काफिरानो लिमन उक़बदार द चार पार दे ख अंजाम द कोर वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू
وایا کسان چې کافران دي لست مرسلا ته پیغمبر نه یې ته پیغمبر نه قلت ورته وایا کفا بالله شهیدا بیني و بینکم کافی دی الله گوا بیني و بینکم پمن زما استاسو کې کفار وای ته پیغمبر نه ته موږ ته یو گواه پیش کا چې د یهودو نه یو کس را پاسي نسواراو نه را پاسي او ستاره پر تایید کی نو جواب الله کافی دی زما استاسو منس کی گواه ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې پنځ ځای باندې علم د کتاب وي دا زما لپاره گواه دی یو